وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. انعامات او نعم اربع ذکر کېدل. یو نعمت دا ذکر کو و انسان نشوی د نشنه مشتکړې نو اعبدو ربکم، هر سمستا د پاره پیدا کړی دي نو اعبدو ربکم. او ستاسو نکمه مسجود الملائک معظم الملائک وګرځو نو اعبدو ربکم. اوس وایي چې دا لغزش او ذلت دا معاف کو نو اعبدو ربکم. دا ذکر کئی فتلقى آدم من ربه کلمات کی وقلنا یا آدم اسکن دے سر اغی انعام رابطہ تمہید دی. تفسیر ابو سعود وی تذکیر لنعمت اخرى موجبت للشکر مانعت من الکفر. دا دیو بل نعمت یادول او تذکیر دی چه موجب للشکر او مانع من الکفر دے. آور تا یادئی مخ کے ہوئے منگا آدم علیہ السلام مسجود الملائک اگرزو او جنت تا مبوتا دا مسجود الملائک گرزول تذکرہ چوشوا نقص داغ جنت تذکرہ کئی. خدا جنت اعزازی بطور تکرمہ اصل بدے بعد نے تفریدہ داغت تمہید دے. فتلقى آدم من ربه تا او اغا پی متفرد دے. وقلنا یا آدم او اوی منگا او آدما اسکن انت و زوجک الجنہ اسیگا تپخبلا اوستا بیوی الجنتا پدے جنت کے. عبداللہ ابن مسعود و عبداللہ ابن عباس بعض نور صحابہ کرامون دا خبر را نقل دا. وی رب کائنات چکل ابلیس علیہ اللعنہ د جنت نراو باس او حضرت آدم یکی آواز پاتے شو. سوکم دا غسارا دا انس دا پارنو نو رب کائنات پاغ باندیو خوب جاری کا بیائی دا غد کینی پختینا اللہ بیائی دا غد کینی پختی را واغستاو پا اغزائی باندے غوخا کی خدا او دا غد کینی پختی نے بی بی حوا پیدا کلا. کلا چیا بی بی حوا پیدا شوا حضرت آدم بیدار شو او اغا اوکتل نصر تیناستوا ویتس شے وی امرأتن خزم کر وی دس شید پارا پیدا شوے نوی لتسکن الیا چیتا ماتا آرام و سکون حاصل کے دیلا پیدا شوے. بل طرف تا ملائکو امتحانن
چې د علم څنګه دی، ځکه د علم تذکره خو شوې وه که نه، نو د هغې دپاره ملایکو د ده نه تپوس وکړه ممن هذه، دا څوک ده؟ وی امرأتون. وی دا امرأه ورته ولې وایي؟ وی دا امرأه ورته ځکه وایي لأنها من المرء اخذت، د سړي نه اخیستې شوې ده، نو ځکه ورته امرأه وایي. وی د دې نوم څه دی؟ وی حوا. وی دا حوا ورته ولې وایي؟ نو دا ځکه لأنها خلقت من شیء حی، حوا ورته ځکه وایي چې دا د یو ژوندي شي نه پیدا شوې ده. زه الله اوده کړم په ما یې خوب تاریک او دا یې زما د کیڼې پختۍ نه پیدا کړه، ځکه ورته حوا. دا تفاسیرو لیکلي د خوند خبرې دي، بلا غرول نه دي. ګوره خاصه نه چې تاسو چې بلا یې وغروله، یا ملا خپله وایي چې ګوره که ما د تلالورې بلاګانې وغرولې. او وقلنا یا آدم اسکن، وقلنا او منگا او آدما اسکن انت و زوجک الجنہ، اسیگا تا پخپلا اوستا بی بی پا جنت کے. یاد ساتا امام رازی اغلی کلی دی چه گوره جنت تا داخلول دا چیو دا بطور احزاز او تکرمو، بس دا خبره ده. یهود خزی تسپیره وی او د دې د وجه نه مونږ جنت نه راوتیو. شیطان وی اول بی بی حوا دوکه کړه، هغې آدم دوکه کړه، دا دواړه جنت نه راووتل. دا ښځه سپیره ده نه مړه. الله آدم پیدا کړه چې کوم د نسلم ځمکې لا انی جاعل فی الارض خلیفه، هغه پیدا ځمکې لا جنت ته بطور اعزاز او تکرمه داخل شوی. نو د یهودو په شان خرافات مو وایا. بعضې ناپوه اوس هم وایي یاره که حضرت آدم دانه نه وی خوړلی نو اوس به مونږ هم په جنت کې. ولې دا چېته ناګومان دی څه چې ته به ورته په ناګومان راتاو شي؟ نه، دا خو ناګومان نه دی که نه یاره. دې له به سامان دا دنیا دارالعمل ته به راځې که بلاګانې به نه غرئ، صحیح خبرې به کوئ، نو بیا به نه جنت ته ځي. وقلنا یا آدم اسکن، او وی منګه او آدمه اوسېږه ته په خپله او ستا بیمې په جنت کې. دا جنت کم جنتو؟ عام وی دا هغه جنتو کم چې دارالسلام دی، خو دی لره الله دارالابتلا ګرځولې ده. امام ابو حنیفه توقف کړی دی، ما ته پته نشته چې دا کم جنت. شاه ولی الله وی دا وی دارالخلد نو، هغه جنت نو چې دارالخلد، دا دارالضیافه او دارالتکرمه. بس یو جنتونو الله ته پته ده. وکلا منها او خورئ تاسو دواړه منها د دې جنت نه رغدن وافرا، رغدن وافرا بے سیارا، حیث شئتما د کم ځای نه چې خوښه شي ستاسو د دواړو. ها خو ګوره یاد ساتئ ولا تقرب هذه الشجرة، منځدې کېږئ تاسو دې ونې ته، فتکونا پس شئ به تاسو من الظالمین، ځان لره د کمي کوونکو نه، ځان لره د ضرر ورکوونکو نه. بس دا معنا کو اشکال به نه راځي. ولا تقرب هذه الشجرة، یو خدا خبره بس دی ځای کو کا مختصرا چیرې جی داونه کمونه وا نو خلګیار مفسرین داونه وا زار شم د عبد الله ابن عباس د قول نا
چې بعض مفسرین ذکر کوي هغه وی ابهمو ما ابهمه الله، بس یوونه ونو آدم او بیبی حوا ته پته وه ما او تا ته الله نوم نه ذکر کړی جو سله پکې بلاګانې غرو بلا پکې ما غارو کړ ابهمو ما ابهمه الله. الله الله او نزدې وته مزي ولا تقربا، ولی قربان نه چې نه راشي نو هغه ذریعه ختم شي، نو صدن للذریعه د قربان نه رااله یا دا چې منځدې کېږي قصدن او عمدن دیتا فتکونا من الظالمین. ظلم په معنا د کمی مرازی لکه سورہ کهف کې ورنه اوس هغه تفصیل چې بعد د ظلم قرآن کریم کې 229 مرتبه دا 79 مرتبه راغلی ده 279 مرتبه راغلی ده او معانی د ظلم قرآن کریم کې تقریبا 27-28 معانی راغلی دي. یو دا غینه دا چې ظلم په معنا د ضرر هم راځي او ظلم په معنا د کمی مرازي. امام نصفی معنا کړی دا فتح الرحمن دارنګ نورم دغه معنی بیا کړی دي. ولا تقربا او منځ دې کېږي تاسو دواړه هذه الشجرة دیونه تا ایته وله فتكونا پشیبتا سدوانا من الظالمین زان لرا د نقصان ورکون کونا، زان لرا د کمی کون کونا، زان لرا د ضرر ورکون کونا. فأزلهم الشیطان الله دیمخ کی آیات کریمہ کے بعض حضرات پدی باندې دلیل نیوی چې انبیاء معصوم ندی. بعضی بیبینا وی اگورا کنا نهی راغلی دا لا تقربا او دا نهی دا پارا دا تحریم دا او اغی خو قربان بیا کړه دے نوی پتاو لگے دا چې انبیاء معصوم ندی. بل وی لفظ دا ظالمین دا دین ترتب راغلے رے پا قربان او اغی خو قربان کړه دے نو ظلم نسبت ورته شوه دے نو معصوم ندی. دارنگی دا جنت نبیارا اخکلی شوی دی نو چرے جنت نرا اخکلی شوی دی نو دا تقاضا دا سوی ارتکاب کئی او سوی ارتکاب چه چال ثابت شی نو آغا معصوم نہیں. دا غی غلط استدلال. او بل بیاوی پتاب علی چې الله په آدم مهرباني وکړه توبه ولا قبول کړه. دا تقاضا د ګناه کوي ګناهګارو نو معصوم نه دي انبیاء. داغي جواب علماء کرام کوي مزیدار. یو خدا چې انبیاء کرام معصوم دي د کبائر نوم د صغائر نوم، ذکر قرآن کے راضی لا ینال عہد الظالمین وعدد نبوت ظالم لنور کو او آدم لے نبوت ورکڑ دے نو ظالم ندے نو چه ظالم ندے پاغا معروف مانان معصوم دے. یو دارنگے قرآن کریم ہوئی وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. او دا فریقا من المؤمنین انبیاء دی
او اغی اللہ معصوم گرزولیو د شیطان د تابعدارینا دارنگے لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین دغه مخلصینم انبیاء دی دا د شیطان نه محفوظ نو معصوم دی بل دا مطلقا اللہ وی اطیع الرسول او چا مطلقا حکم د اطاعت رازی نو معصوم کی دیشی دا غیر معصوم مطلقا اطاعت حکم نشدار خطیب شربینی سراج کے سراج المنیر کے اغم زیدار جوابو نکڑی دی وَإِذَا تَجْكَمْ استدلالات کے نو انہو لم یکن نبیا حین اذن دغا ٹیم آ نبی نو او کسوک وی چھ نبیو آغا ٹیمم نبیو لنبوتو تاوالا شو نوے دلیل رہا دلیل سے توائی نحی دا تحریم دا پارا و زوام نحی دا تنزیح دا پارا و اللہ او کتوائی چھ ظالمی ورطویلی دی نزوام ظالم او خاسر ورطزکویلی دی چھ ترک دا اولاد وجن خپل نقصانو کو لکما دا ظلم مانا او کت دعوی چیر جی دا جنت نے راو باسو نوی دا جنت نے ذکر راو باسو چھ جنت تا بطور تکرمہ و احساسو جنت لنو پیدا اولا بلکہ زمکی لپیدا و انی جاہل فی الارض خلیفہ دا هم خبری مکو دا سورا خیستا خیستا خبری دی بیا کتوائی چھ مہربانی پی کڑی دا پتا با علی نو ایک وریات ساتا داغا عظم نو امر بالتوبہ دا دا تلافی دا مافات دا پارا مافات دا تلافی دا پارا اگتا امر بالتوبہ شوے دے ورنہ ولم نجد لہو عظمہ لگ اغیتو ماشاءاللہ خیستہ جوابو نے دی کستا و تخیالی فَأَزَلَّهُمَا انبیاء معصوم دکھا فَأَزَلَّهُمَا پس اخیوال دے دوارو لرا الشیطان و شیطان عنہا دے جنتنا جنتنا چھ ضمیر جنت تراجیشی یا عن سببیا او ضمیر شجر تراجی فَأَزَلَّهُمَا پس اخیوال دے دوارو لرا شیطان عنہا پس سبب دا دیونے سارا دا جنت نے پس وے خیوال دو کا اکڑو پس سبب دا دیونے سارا فَأَخْرَجَهُمَا پس راوے باسل دے دوارو لرا مما اللہ اللہ روح البانی مانا کئی مما دا آغا نعمتننا کانا فی چودا دوارا پاگے کے آغا نعمتنو کیو نو دا غین راو باسل تفسیر نصفی آغوی وَهَذَا دلیل عَلَىٰ أَنَّهُ يَجُوزُ اطلاق اسم الزلت عَلَى الْأَنْبِيَاءِ انبیاء باندې د ذلت اطلاق کیږي خویدل اللہ نو خویدل مانا لکا کذلت الماشی فی طین اغبیا ہوئی لکا ذلت د ماشی خویدل د اغتلون کی پخٹو کی آپ ہوئی گنا غیر اختیاری پوش ہوئی قصد نہیں ولم نجد لو عظمہ پاتې شو دا خبره چې شیطان خو بارو نو وسوسه څنګه واچولا نو دې ځای بیا خلکو ډېر خرافات ویلي دي ما تاسو ته غوړې بار بار ویلي دي دا هر مفسر قول داسې دلیل نه د هر شارح قول
چې هر یو شرح را نقل کړی دی ا دلیل بس پلان کې شرح لیکلی دی او باغی بیا لګیا شه من رانی فی المنام فسیرانی فی الاقظا نے ابن بطال لیکلی دی کوم شرح چې د ابن بطال قول نقل کړی دی د نور اقوال نه دي ذکر کړي نه هغه په بڑا وایي دی ظالم زامن ارزه په بڑا وایي یا یو شرح نور اقوال دا شانته چې کم دی نو مفسرینم چا قول ذکر چا دلته خلکو ډیر څه ویلي دي زوس هغه نو هغه سو کوئی د مار په خوله کې داخل شو او د مار چې کمدنو څلور خپې وې د اوښ په شان دی خو الله وله سزا ورکړه نو جو هغې ورته وردن نه کړې چې تا ولې شیطان دننه داخل کړو کل ذلک گپ و شق من الخرافات الوهیات الزټلیات البکواسات الخرافات پوه شو دا گپ شپستان سټیشن کله کله شارحین او کله کله چې کم دی نو دغه شانتي مفسرین غږی نو دا نه دی چې ته گپ شپستان سټیشن کولاو کې او صرف هغه راخلي بس اسانه خبره دا ده راتلو کې چې کله راوته کنه نو دغه ټیم چې کم دی نو وسوسه واچولا یا وسوسه د خارج نام اچيږي ارزنګ چوا وسوسه واچولا او خرافاتو ته ضرورت نشته فازلهما وقلنا منگا اے بیتو لار شیطاسو اللہ وقلنا منگا اے بیتو کش شیطاسو بعضکم بعض داولاد ستاسونا لے بعضن پارد نورو عدون دشمنان بوی ولکم فی الارض استاسو دفارا فزمککے مستقرن ومتاعن الہین مستقرن ومتاع الى حين زائد قراری او پیدا بوی تر مرگ پورے الى حين اے الى مدن قلنا اهبطوا وی منگا زئی تاسو سہیدادا چه دا خطاب اغی تدوارو تاون دے او دا خطاب دا اغی اولاد تاون دے دا خطاب آئیتا اصل کی دائی اولاد تا او پدی باندې دلائل شتا فإما یأتینکم بیا رستو ضمیر جمع یا بعضکم لبعضن دا ټول دلائل دی پدی اولاد تا خطاب دی اللہ او متاعن الی حین آسان مانا دادا چې دا غینه مراد الله مرګ دی فائدہ به تر یو وخت هغه نه مراد مرګ تر مرګ پورې دی دنیا کې بس تاسو د پاره فائدې او داو نه وای امام قرطبی د دې جواب کړی دی چې اهبطوا ورته وی زیلار شي نو هغه اعتراض کړی دی چې دا دواړه د جنت نه راو باسن نو ګینه دې دواړو ګناه کړو نو هغه وای دا اعتراض مکوا لم يكن اخراج الله تعالى آدم من الجنة واهباطه منها عقوبة له لأنه أهبطه بعد أن تاب عليه وقبل توبته وإنما أهبطه إما تأديبا وإما تدليزا للمحنة والصحيح في إهباطه وسكناه في الأرض ما قد ظهر منها من الحكمة الأزلية في ذلك وهي نشر نسله فيها ليكلفهم ويمتحنهم ويرتب على ذلك ثوابهم وعقابهم الأخروية إذ الجنة والنار ليستا بدار العمل وی داونو آئی چاگا راوخ کلیو نو دا غی لگی نے سزا ورکول نو گینی گناہنگار شو نا اغا لکو آلتا توبہ قبول کرے واو ارس شیو او هغه باندې مهرباني کړو دای چراو باسن یا تادیبن او یا په مهنت جاری کو او بل دا چې هغه اصل حکمتونه چې دا نسل په دنیا کې ظاهرو اکر چې کم دنو کترا کوزو پوه شو دا نو چې دا عذاب او دا دیلا او بل دا چې جنت خو دارالعمل نه دی کنه دنیا دارالعمل تیرا واستو او یو مخکې ما د امام رازی خبر وکړه چې امام رازی رحمه الله وایي چې دا څه
بطور تکرمه او بطور اعزاز یا شاه ولی الله رحمه الله وی چې بطور تکرمه او بطور اعزاز راوخه نو خروج په دې دلالت نه کوي چې بعضی بی دین دا وي چې انبیا معصوم نه دي فتلقى ان شاء الله.